بسم الله الرحمن الرحیم. زه جی عبدالله عثمانزی خپلو عوامو ته د کرونا وایرس د دې وبا مناسب یو پیغام ورکوم چې کم زمونږ ضلعي انتظامیې کم احکامات جاری کړي دي، مونږ او تاسو له هغې باندې عمل درآمد پکار دی. څنګه چې هغوی وایي چې خپلو کورونو پورې محدود اوسئ، ډېر چې دی تګ راتګ او چال چلن دا ختم کې، او لاسونه چې دا صابون سره بار بار وینځئ، او کم مصافحه عمل چې دی سنت عمل دی، خو نن سبا مفتیانو صاحبانو هم دا فتوی جاری کړی چې دا سنت عمل که په دې مشکل حالاتو کې پاتې شي نو صدې کې څه ګناه نشته. نو زه تاسو ته دا یو میسیج در کوم زمارونو چې دا حکومت چې کوم مونږ باندې کوم دغه پابندۍ لګولي چېرې تاسو شټر ډاونو کې یا بازارونو ته مه ځئ، یا محدود اوسئ، یا خادو له مه ځئ، یا داسې ډېر هجوم ته مه ځئ، ډېر چې دی نو دغه مه جوړوئ. نو هغه زمونږ او ستاسو د پیدې دپارې زمونږ او ستاسو په دې کې د دنیا آخرت ګټوي، او احتیاطي تدابیر چې کوم هغه تاسو ټول د دې نه آګاه خبر یې چې هغې کې چې نو فاصلې ساتل چې دي یو بل نه 3-4 فوټ کې د یو بل نه په فاصله کې دغه کېږي، او بل چې په دې مشکل حالاتو کې مونږ او تاسو له څه پکار دي هغه دا پکار دي چې یاره کوم داسې بېوسه ناداره خلک دي چې د هغوی سره چې نو لاس امداد وکړو، هغوی چې چا سره د وړو دغه نه کېږي چې د وړو امداد ورسره مونږ مشران چې کوم د دې علاقې د دې ضلعي دي هغوی ورسره وکړي، او خاص کر چې دې وخت کې زمونږ د صحت په حوالې د صحت مشران او د ضلعي انتظامیې چې کوم مشران دي هغوی چې کومې خبرې کوي او کومې پابندۍ لګولي په مونږ باندې، نو دا زمونږ او ستاسو د پیدې دي، د نقصان نه دي. زه په دې مشکل حالاتو کې چې نو ملګرو مایوسه کېږم، انشاءالله الله تعالی به په مونږ او تاسو باندې خصوصي رحم وکړي. استغفار ډېر ووایئ، الله تعالی ذکر او ورد ډېر زیات کوئ، خدای پاک به غټ رحم وکړي. او زه په آخر کې بیا ستاسو د میډیا د ملګرو خصوصي ډېره شکریه ادا کوم چې دا اواز او دا اویرنس کم چې د کورونا وایرس مطابق ته دا اواز چې روچت کو او زمونږ او د عوامو په منځ کې دا کمې فاصلې چې دي دا کمې کړي. نو زه په آخر کې ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. والسلام، ډېره مهرباني.